دا د پخوانۍ زمانې قصه ده، تقریبا 300 کاله مخکې، چې د یو کلي مالداره خان نه یو چړیل لور تختولې وه. نو خان اعلان کوو چې چا زما لور د پشمیني چړیل نه راخلاصه کړه، نو په انعام کې به وله یو پاکستان او پاوکم 2 حصې انډیا ورکو. او دا چړیل په کوزه-ډبي ځنګل کې د شیرین جان د کور سره اوسېږي. بل سیټ ته ډاکټر جټکا په باتروم کې ناست و، زورونه یې کول، خېټه یې خرابه وه. چې دا اعلان یې واورېد نو سمدستي د باتروم نه راووت او د کور خوا ته ودرېد او دې خوا رانغی. او بقایه د کلي ټول غریب تشپاڼې دې اعلان ته راټول شوي وو. نو په دغه ټایم یو مسافر تېرېدو چې نوم یې سوټی خان و، چې هغه دا بازار ګرمي ولیده نو دې خوا راغی. سګرټ یې په خوله او داسې را روان و، ته به چې دا کلی د ده د پلار دی. نو د دې سوټي خان سره په لاره چې د غرونو دا لیونی ملګری شوی و. نو د سوټي خان د راتلو سره په لاسونو پړقول شروع کړو. ته به وایې چې دا د عمران خان جلسې ته ولاړ دی. نو دی خو څه په حساب نه و پویه، خو ده چې ته جلسه ده. نو وروره ټولو ورته بد وکتل او خان پکې د هغه ځینې لا چغه کړه، دا خیرن وباسئ. نو سوټي خان ځان شپېلی کو او په جټکه خان پسې لاړ. او جټکه خان ته یې وویل، یار دا د چا پارټي ده ځوانه؟ ما خو پکې د عمران خان زنده‌باد ناره وواله، نو ټولو راته داسې بد وکتل. اوړې بابا خندکیه، دا خو جلسه نه ده، دا خو اعلان کوي. په دې دړي چې ولاړ دی دا تا ته چې دا خیرن وي، دا لاسونه چې ډېر وهي، د دې عجز لور چېرته چړیل بېګا د دې زینه اوچته کړله. نو سوټي خان وویل، ښه نو د هغه بوتل لور باندې څه انعام شتي او که نه شتي؟ د پلار د څېرې نه خو راته داسې ښکاري چې ټکه پسې هم نه ورکوي. د خندکي بچیه، دی خو په خپل لور دومره مین دی، څومره انعام ورکوي، ته خبر یې د بوتل بچیه؟ وایي یو پاکستان او پاوکم 2 حصې انډیا، دا به د هغه په نوم کوم، او 15 بورۍ سونه او یو د شړشمو پټی. نو سوټي خان چې دا واورېده وایي چې دا سوی او په ګډا شو او یو غرب یې جوړ کړو، دا بکسې مکسې وششنولې سمې. او بیا یې جټکه خان ته وویل، هلکه وروره داسې چل وکړه، دې خان ته دې ووایه چې بېغمه شه، لور به وله موږ راوړو، خو داسې چل وکړه چې انعام تیار ساته. او په منډه دې خوا راغی او د غرونو لیونی د لاسه ونیو او د ځان سره روان کړو. ورته یې وویل، هلکه د غرونو لیونیه، یو خدمت مې در باندې راغلی، که دې وکړو 100 روپۍ به درله درکړم. نو دې سوټي د غرونو لیونی عجز په 100 روپیو غولو، ځکه چې په غرونو لیوني کې خو زور و خو عقل نه و. نو دې سوټي خان سوچ وکړو چې کار به په ده وکړم او پیسې به زه والم. نو کله چې دوی کوزه-ډبي